کوزدیر چکدرا امیرآباد کې قائم بینظیر انکم سپورټ پروګرام تحصیل ادینزی 73 دورې په موقع د بینظیر انکم سپورټ پروګرام خیبر پختونخوا ډایریکټر جنرال زهرا اسلم ویلي دي چې ډېر زر بعد صوبې په سطح مستحق زنانو ته د موبایل موټرسایکل سروس په ذریعہ کور په کور پیسو ورکولو پروګرام شروع کولی شي. په دې موقع د بینظیر انکم سپورټ تحصیل ادینزی دفتر کې موجود اسسټنټ ډایریکټر محمد زمان خان، سیمې سیاسي مشرانو او نېشنل پارټي مرکزی نائب صدر حسین شاه خان یوسفزئی، پیپلز پارټي خورشید علي خان، صوبایي کونسل غړو یاسر خان، امان خان، ډیویژنل صدر ملک عظمت خان، نعیم الله خان، سرتاج خان، قیصر خان او شکور خان او نورو تحصیل ادینزی کې غریبانو زنانو ته په دې دفتر کې د اندراج په سلسله کې پیښو مشکلاتو ذکر وکړو او زیاته کړه چې د تحصیل ادینزی په 3 وخت یونین کونسلو کې په سونو مستحق زنانه د اندراج لپاره دفتر ته د روزانه په بنیاد راځي او د سټاف د کمی له وجې بغیر د اندراج واپس ځي. دی د لرې پرتو سیمو اسبن خامپور خادکزی یونین کونسلو کې ځان لا دفتر قیام شته دفتر کې ملازمینو د زیاتوالي سره بلاک کارډونو دوباره اجرا غوښتنې وکړې. په دې موقع د بینظیر انکم سپورټ خیبر پختونخوا ډایریکټر جنرال زهرا اسلم وینا وه چې د مرکزی انچارج وزیر فیصل کریم کونډي په شمول ټول ذمہ دار کوشش ته چې د اندراج پیسو اخستو په سلسله کې زنانو ته اسانتیاګانې پیدا کړي. د بلاک کارډونو او رش خاتمې لپاره ولسته د موبایل سروس ورکولو په حق لا زهرا اسلم زیاته کړه. اسی نه زموږ سره یاره د چې ګنې په دې مرګره کې یا په خال تلاش کې دفتر خلاویږي دا زموږ نه هایجیک نشي زموږ لا نه شي ځکه چې موږ ایله دا درېیمه ورځ چې لږ سهولت لیدلی دی. ایله دا درېیمه ورځ ده چې زموږ د مرګرو هغه ګریونسز لږ لږ کېږي او لکه د خلکو ګریونسز زنانه چې راشي د سهار د 9 بجو نه بلکې د 6 نه د ماښام د پورې ناستې او چې هغه واپس مایوسه کور ته لاړې شي نو زموږ سره هم زړه دړ کوي. موږ لرې لرې یونین کونسل یې لکه خانپور دی دلته اسپنډ دی اسپنډ دلته تقریبا د هغې زموږ او د هغوی اپروچ دا کم ډسټنس چې 30 کیلومتر 28 کیلومتر بیا په هغې کې درې دي یو ویلیج کونسل 70 کیلومتر 20 کیلومتر یو دره ده. نو موږ خیال دا و چې په بازار کې چېرته موږ یو 2 کسان کېنو اسپتال کې او سیټ اپ ورته برابر کړو داسې خانپور کې کېنو داسې په موسیقۍ دې سایډ ته کېنو داسې په باډوان دا حالات به په خپله مو وي او ډېر خوشحاله یو چې یاره تاسو زموږ سره دلته په دې موقع باندې موجود یئ او دا ټول هر څه فیس کوئ دا مرګی دي. موږ د یو ګروپ او د یو کس خبره نه کوو اوورال موږ خبره کوو. دلته چې کوم کمبرډن یا دا 2 کسان چې زموږ د سنټر دي دا یو دی کې تیاړی اسپنډ ورکړی شي یعنې چې دې ایریا دا کوم چې زموږ امان خان وی چې هغه دغه شی د ریموټ ایریا ډېر زیاتې بیا درې دي زم چې دا په دې سنټر باندې بورډ سیوا دی چې دا 2 کسان چې کوم دي ټول ولا نور راکړي نو دوی به سنټر مونږ چې دلته په دې هسپتال کې بلډینګ مو پرې وکاستې دي د بلډینګ مونږ په هر ځای کې دغه کوي چې لکه په هسپتال کې به کوي او بیچو کې کوي چې دغه طرف نه اسپنډ طرف او دا کې تیاری کې وشي د زنور تحصیلي چې نو هغه کې آبادی هم کمه ده یونیکورن سي په کې کمی دي او هغه د 2 دفترې میلاو شي سټاف ورته ډیر شو. زمونږ د دې تحصیل آبادي کم از کم 3,50,000 آبادي ده 4,50,000 نو دا آبادي چې د دې باندې دا دفتر چې دا ډیر کمزور دی ډیر کم دی په دې کې چې کم امپلوي دي نو خلک په ډیر دی جی او زمونږ په هم دباو ډیر دی زمونږ د سیاسي دلته چې کم خلک د کمی پارټۍ دي ټولې نو هغوی په هم دباو ډیر دی نو دوی نه وارو پار خطا دي او زه په خپلو زمونږ د والي صاحب برسي او پاکې ما برمنا ویلي دي او خاص کر مونږ د خپلې پارټۍ نه غوښتلي چې مونږ د بل دفتر کولاو کړئ نو زه تاسو ته درخواست کوم د خپل تحصیل په وساتت سره غریبې طبقې په وساتت سره دلته بېروزګاري د دې زنانو ته د دې نه لږ ریلیف حاصلېږي نو چې څونه زر زموږ د رجسټریشن کمپلیټ شي او څونه کولاو دلته کار وشي رجسټریشن لپاره څونه اساني پیدا شي نو مونږ به ستاسو شکر اکثر د ناجینه سے مونږ یو ګیله کوو کله چې زموږ د پیپلز پارټۍ ګورنمنټ راغی او دا بینظیر انکم سپورټ پروګرام شروع شو د هغه وخت نه تر دې ډېره پورې د ډېرو خلکو کارونه بلاک عظمت خان هغه وخت کې زموږ ایم این اے نو دغه یو درخواست دی تاسو ته چې دا کم بند کارونه چې دا کولی شي لکه څنګه موږ دا کار کول پکار دی نو ستاسو هغه مشوره ستاسو هغه ایشوز آیډنټیفیکیشن چې دی هغه موږ دپاره یو ډېر غټ زموږ ایشوز زموږ پرابلم چې دی هغه ریزالو کړي هغه چې تاسو فرض د بلاک کارډونه چې کوم دي بلاک کارډونه باندې زیات تر داسې دي چې هغه ګوره بې اصل بلاک شوي دي لکه چا پاسپورټ جوړ کړی بلاک کارډونو کې ډېر کارډونه آی کې چې کوم ون ټایم پاسپورټ دی هغه فلټر شوی
او ون ټایم چې چا پاسپورت باندې ټریول کړی دی هغه که چېرته حاج او عمره ته تللی دی یا هغه یې جوړ کړی دی او هغې باندې ټریول نه دی شوی دا ټول چې دا فلټر شوی دي او دا اوس را روانه ورځ کې لکه د دې اکاونټس ته موستلی پیسې راغلي دي خو چې هلته نه اوپن شوی نه دی دوی ته به دا پیمنټس ملاو شي ټیک شو چې هغه بلاک کارډونه کې هغه شی سیده هغه ریموف شوی دی میډم موږ نور تعریف ته چې 13 حکومت کې 8 لاکھ کارډونه د دغه پاسپورت او د مختلفو وجوهاتو په بنا باندې تیر حکومت بند کړو اوس په هغه کې د پښتونخوا سره فیګر ده او په هغه کې واپس بحال شوي کارډونو څخه تعداد اندازتن معلومیږي موږ ته چې د پښتونخوا څو کارډ بندو او په هغه کې څونه آزاد شوي دي څونه لا بند پاتې د پښتونخوا په ایگزیکټ تاسو فیګر څنګه هم دا چې فیګر موږ سره نه دی دا زموږ هډ افیس سره دی خو معلومات به تاسو ته وکړم چې تاسو مزه فیګر کوی چې دا څومره دی او چې کم ځای کې دی هغه به موږ تاسو ته به ځای فیګر کوو خو زما په خیال دا ټوټل 27,000 خلک جوړیږي لګیا دي او چې زما څومره اندازه ده خو دا this is not confirm دا به تاسو له کنفرم هم کما او دا چې لکه دا بلاک کارت چې کوم په پاسپورت باندې شي ون ټایم ټریول باندې هغه ټول اوپن شي هغه فلټر کوم لا زما خپل مطالبه ده چې ملګری را سره متفقي چې د دې افیس د کلم کوم د ریلیشن نسبت د دې افیس نه سر ان شاء الله په دې باندې دا خبره اول خو چې موبایل وانز ضروری ځکه دي چې دلته کې راځم چې کومه خبره وکړه که زموږه پټیکولر ځای کې ډي ار سي جوړه وشوه بیا هم دونه لري خلک دي په دې ورونو کې چې هغه بیا هم هغه ډي ار سي ته نشي رارسېدی نو موبایل وانز خو نه خو موبایل بایک سورټ اف راشي نو هغې ته وجه نه بدایي چې هغه قسم کورونو ته وایي هغه ویلیج کاونسل به کور کولی شي ویلیج کاونسل باندې ډور سټیپ ته پکې سره راورسېږي مونږ چې دا زما پروپوزل چې دی ان شاء الله زه چې دلته لاړ شم نو یو خو د دې هم دی د موبایل بایک لپاره هم او یو زما دا لیفټ اور زموږ تاسو ته هم دا درخواست کوم زموږ د علاقې کې هم ډېر لیفټ اور بینیفیشریز دي لکه زموږ هغه خلک چې کوم د چا پیسې شوي دي هغه نه راځي پیسو لا یا هلته کې دغې د راتلو مسله ده یا هغې خبر نه دي مختلف قسم تشددونه موږ موبلایزیشن کوو لګوي او آیډنټیفای کوو نو موږ دې لپاره هم دا یو پروپوزل ورکوو هیډ افیس ته چې داسې زموږ لکه فار ایگزامپل کوهستان شو یا دغه کې د اپر دې وغیرہ کې داسې ایریا شو یا چترال کې ایریا شو یا زموږ به ساوث طرف ته چې کوم ډېر لرې دي نو موږ هلته هم دا کوشش کوو چې موږ هلته کې ریټیلر په موبایل نو کم از کم هغه به هلته کې هغه سپیسیفیکلی خلکو ته لاړ شو هلته کې به ورسره پیمنټ راکړو نو زموږ چې کوم لیفټ اور بینیفیشریز دي هغه به دې طریقې سره کم شي ځکه چې اوس فار ایگزامپل یو زنانه ده هغه چې دونه لرې نه دی 9,000 روپۍ ته راکوزېږي نو چې هغې 6,000 روپۍ لګي نو هغه به ولې راکوزېږي 9,000 روپۍ ته نو کیسه هم داسې وي چې هغه ځکه بیا 2-3 قسطونه په یو ځای کې هغه خو دې لپاره 2-3 قسطونه یو ځای کې موږ له دلته کې ډیپنډنسي جوړه شي نو موږ هغې لپاره هم دا یو پروپوزل جوړو چې موږ موبایل ریټیلرز کو سپیسیفیکلی د باز ایریاز لپاره چې هغه هلته کې لاړ شو هغه ایریاز کې خلک چې دي هغه انټرټین کړي همداسې د موبایل بایکس او موبایل بایکس لپاره به دا موږ پروپوزل ورکړو د نارت څنګه چې ما مخکې هم خبره وکړه چې دا الریډي پایپ لاین کې دی منسټر صاحب سره زما چې خبره شوې وه نو هغې دا ویلي وو چې ما کې بي لپاره هم غوښتلي څنګه چې بلوچستان لپاره و بلوچستان کې دې ټایم کې موبایل بایک شروع شوي دي نو زموږ به بیا یو ځل ورته پروپوزل لاړ شي انشاءالله زما امید دی چې هغې به په دې باندې عمل کوي ځکه چې هغې خپل هم د دې علاقې هم دی نو هغې احساس لري د دې شیزونو چې د دې علاقې کم ایشوز دي او کم علاقې د دې ډاینامیکس دي نو اکارډنګلی به انشاءالله زما امید دی چې ضر به موږ په موبایل بایکس باندې یا بیان باندې هم کار شو همدای چې مخکې چې کومې ښځې لکه راتلې لکه څنګه تاسو مخکې کتلي وو چې بي ډي سي کارډز وغیره به وکړه نه چې بینک ته به زنانه تلې او هغې به اے ټي ایم باندې پیسې راوباسلې تقریبا آلموسټ هماغه سیسټم دی خو نور هم زیات موډیفاید دی د هر یو فیمیل بینیفیشري به خپل اکاونټ جوړېږي بینک کې څنګه چې نارمل زموږ اکاونټ سي او بیا هغه اکاونټ ته به د هغې پیسې راځي بیا هغې فیمیل بینیفیشري خپله خوښه ده چې هغه پیسې په اے ټي ایم باندې راوباسي په چیک بک یې راوباسي یا بیا هم هغه ځي او ریټیلر باندې راوباسي دا به د هغې خپل آپشن دی هغې لپاره اوس په دې کې کار چې کوم دی هغه پایلټ فیز باندې کار شروع شوی دی ډسټرکټ پېښور میرانشاه او بیا هغې نه پس ته ډسټرکټ ډي آی خان دا به زموږ لکه په دې کې کار شروع شوی دی پېښور کې دې ټایم کې زموږ بینیفیشریز دي هغه روانې هم دي زموږ چې کوم کنسرن ایډیز دي هر ټاون کې هغوی له ټاسک ورکړی شوی دی چې دومره نمبر اف بینیفیشریز به تاسو روزئ
टिल द एंड अफ अगस्त और هغه پتا سو په مختلف بانکونو کې زموږ سره 5 بانکس دي نو 5 بانکس مختلف برانچز کې بغیر خپل اکاونټ جوړاوي نو دا رامان چې کم کیسته سپټمبر والا دي کې په پېښور ډیسټریکټ کې په پایلټ فیز باندې شروع شي ان شاء الله چې دا کامیاب شي نو به دا فورا کمپلیټلی اکراس دی بورډ به امپلیمنٹ شي نو دا به چې د کفالت پروګرام کې زموږ چې 16 لک بینیفیشریز دي کم چې 9000 روپے درې میاشتې پسته علي دا به اوس بیا ریټیلر شاپ باندې یا کم سایټ باندې بنئ بلکې هغه خپل اکاونټس ورته خپل اکاونټس نه ای ټی ایم په تھرو باندې یا چیکس بوکس باندې په تھرو باندې شته شي نو دا سیستم بالکل دی امپلیمنٹ شوی دی او پایلټ فیز کې دا روان شوی دی 10 to 15 minutes دا ما لکه چې ډیرو دا یو رجسټریشن هم شي کنه نو 15 minutes باندې 10 نه 15 منټ نه زیات نه علي نو دا زموږ په اسسمنٹ باندې دا تقریبا موږ ته لکه یو اپریټر په کار د 30 نه 35 سروې ښه طریقې سره کولی شي ورسې 30 نه 35 پورې خو موږ هغه ته وایي چې ځای چې سٹارټ دی لا تاسو بهشکه 25 نه 30 پورې کوئ د کروز د رادنځي سلور لکه اتیا زره آبادی ده چې د بېنظیر انکم سپورټ یوازینی دفتر ته د روزانه په بنیاد په سوونو زنانه راځي خو د سټاف د کمی له وجې مایوسه واپس کیږي کوز دیر